بسم الله الرحمن الرحیم. دا روان حدیث چې کوم دی دا د مهدی د دور د جنگ په باره کې دی. الله رب العالمین د دنیا کې هیڅ چا سره هیڅ قسمه تعلق نشته. الله ټول مخلوقات دي، ټول د الله رب العالمین بندگان دي. یعنی يهوديان پس مکه باندې ټول نه یعنی مبغوث خلق دي، خو په هغه کې هم بعض نیکان خلق شته. او د خراسان د افغان په اړه کې دا راځي چې دا بني اسرائیل او تاسو به ویلي چې سوال لسم ویلي انګلیش کې، نو هغه انګلیش کې شته چې دا پښتون سبق چې کوم دی نه پښتانه دا بني اسرائیل او راجح کول دا چې دا بني اسرائیل دا هغه چې کوم دی ابراهيم عليه السلام په نسل کې. نو په حدیث کې دا دی، دا روان حدیث حاصل دا دی چې یودا سے ملک، یودا سے خار چې هغه خار نیم په سمندر کې دی او نیم پوچ د سمندر په غاړه. نو دا سے خار تاسو لیدلې دي، صحابه کرام وایي او نو اوریدلې وی تر هغه وخت پورې به قیامت ناراضي چې د بنو اسحاق یعنی د بني اسرائیلونه یو خاندان چې هغه مسلمانانی ای به ډیر خاص لهجه چلونکي، ډیر زیات مضبوط مجاهدین به یا رب بني بنو اسحاق وي. او هغه به داسې یو خار چې هغه خار هغه په سمندر کې دغه صدا نو یو طرف په سمندر کې یو پوچ دی، هغه خار به دی فتح کوي او هغه پس پته کوي په توپ باندې، په تور باندې، په اسونو باندې، نه هغه به دی د خپل روب د وجه پته کوي چې دی کله ورشي او الله اکبر وي دې چغه سره ټول ملک پته شي. وایي به خبره او نن سبا تاسو وینئ چې استنبول دا نیم پوبو کې دی، نیم پوچه دا زمانه قسطنطنیه نوم یو، اوس استنبول نوم دی. اصل کې دا اسلام بول اندل تر اسلام ډیر نوم، اسلام ډیر چاغه ولی ځکه دې کې په هغه وخت کې په زورګونو مساجد دي. خدا بیا چې کله دا سیکولر خلک رالل او مصطفی کمال اتاتورک خو دی رالو دی چې کوم دینو دا اسلام بول په ځای ولا استنبول نوم کې. نو دا ملک په چې کوم دی پته کوي او دغه خلک چې کوم دینو پښتانه دي. په بل حدیث کې راځي چې دی आवाज با چې کوم دینو هغه دای د دې خلکو نشان چې دی به تاسو کوي یو بل نه په جنگ په حالت کې وي د وینو ولید پیټي د پوس په دغه چې څنګه خیر دې قراری ده روغ دا لفظ په حدیث کې راځي. په هیڅ وخت کې به دې په جبه شکوه نه راوړي، ټوله دنیا دې بدله، ټوله دنیا یې دشمنه، دومره ظلمونه، دومره بېعزتۍ، دومره ناحق او دې بیا هم په خپل حق باندې نیغ ولاړ دي. ټوله دنیا مخالف، ټوله دنیا یو طرف ته او دا دغه الله والا خلک بل طرف ته. د دې وجه حدیث کې راځي چې د الله خزانې دي په خراسان کې، خو هغه خزانې د سپینو او د سرو نه دي، هغه د انسانانو خزانې دي. عمده خلق الله په دغه خراسان کې پیدا کړی دي او الله چې څنګه پیژندلو حق دی دی الله هغه شان پیژندلی. نو دا د هغه خلق مبارک د حدیث دی د افغان مبارک، د افغانستان د مسلمانانو مبارک چې کوم ته موږ نن سبا سپک ګورو مهاجر وته نه دا ډیر قیمتي خلق دي. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، هل سمعتم آیا تاسو اوریدلې دي بمدینه یودا سے خار مبارکی چې جانب منها فی البر وجانب منها فی البحر چې داغه یو طرف په اوچا او بل طرف په سمندر کې دی. قالوا نعم، دیو او اې الله رسول مو اوریدلې دي. قال لا تقوم الساعه، قیامت په ناراضي، قیامت پنه قائمیږي حتی یغزوها 70,000 من بني اسحاق، تر دې چې د بنو اسحاق د ابراهيم عليه السلام زوی یعقوب عليه السلام او د یعقوب عليه السلام زوی اسحاق عليه السلام د اسحاق عليه السلام په زمانو کې یا چې خلک براشي چې او یا زره کسان وي. فاذا جاءوها، کله چې غیراشي نزلوا دلته براکوشي، فلم يقاتلوا بسلاح، دیو په اسلحه باندې چې کوم جنگ نه کوي، ولم يرموا بسهم او نه یو غشي یو گزار کوي، نه قالوا لا اله الا الله والله اکبر دا بوي
فيسقط احد جانبيها یو طرف کې چې کوم درو غوږي قال ثور بن يزيد الرابي چې کوم راوي دی ثور بن يزيد غوي لا اعلمه الا قال الذي في البحر چې ما ته پته نشته چې دراوي چې کوم دینو د دینه سم مرادو چې ما ته دا یاد نه چې ما ته هغه دا ویل چې یو طرف په سمندر سوال روح په پریوزي کنه ډبل طرف په پریوزي خو د دینه پس په دوباره تکبیر आवाज اوچت کی د دینه پس په فيسقط جانب والاخر نو هغه بل طرف په وږي ثم يقول الثالثه لا اله الا الله والله اكبر ويفرج لهم نو دې لپاره بلاره کولوشي فيدخلونها دی باغې ته داخل شي فيغنمون غنیمت بدی چې کوم دینه والی وبينما هم يقتسمون المغانم اذ جاءهم الصريخ دی داسې وخت دی با واپس کې غنیمت تقسیمي نو یو आवाज براشي صريخ یو چغوا یو کوم دی आवाज وکي ان الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجون چې دجال وروته دی بار سفرید او دجال پسې ورشي دجال مقابله ته ورشي دی بارے کہ چکم دنوں لکھی کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ قسطنطنیہ کا ہے یہ دونوں روایات اندہ معلومی ہے جدہ قسطنطنیہ یعنی اسطنبول واقعہ دا یہاں نعرے تکبیر سے شہر کے فتح ہو جانے پر تعجب کرنے والے مسلمان ذرا غور و فکر کے ساتھ ایک بار اپنی تاریخ گزشتہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو ان کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی تاریخ اس قسم کے عجیب عجائبات سے معمور ہے تو مسلمانوں نے تاریخ ددا سے عجیب خبروں نہ ڈکتے اور سچ یہ ہے کہ اگر اس قسم کی غیبی امدادیں ان کے ساتھ نہ ہوتی تو اس زمانے میں جبکہ نہ تو یعنی جہاز تھے اور نہ فضائی طیارے نہ موٹر پھر روبا مطلب دا چې بیا په دغه زمانه کې په ټول سلورم هیڅ دنیا ته د आवाज رسول د اسلام دا چرته ممکن وو نن سبا خو چې کم دینو مادي طاقتونه او د سیر او سیاحت د حالات دا چې کم دینو دا بل ځای ته رسیدلی دي نو د دین علاوه بیا هم اسلام خپل आवाज هغه ځای ته رسول دي کم ځای چې نن سبا زمانه او وسایل او دا زمانه چې انټرنیټ نه رسیدي تبلیغي جماعتونه تل رسیدلي دي او مجاهدین تل رسیدلي دي او الله ولا خلق تل رسیدلي او مشهور صحابي علی ابن حضرمی او ابو مسلم خولانی هغه خپل فوج سره هغه خپل فوج هغه چې کم دین لاړل او خالد بن ولید رضی الله عنه هغه د کافرانو په مقابله کې هغه وته وی چې بری تر زهر او پیاله اوس کله متاثر جګړه ګو زهر پیاله اوس کله او زهر پیسه سرونه نو او دا غرنګي دا سفینه یو صحابي دی د نبی علیہ السلام یو غلام دی هغه په زمری روانو او زمری له پړک ورکو مخه کو شابه زمری په څنګه روان شو بیا او عمر رضی الله عنه په منبر باندې ناس او وی یا ساری الجبل یا ساری الجبل پاواز سرګونو کیلومتر بغیر د وایرلس بغیر د واتس اپ بغیر د ټوئیټر आवाज ال تور رسیدو پوښ خبره او دریای نیل هغه چې کم دینو او به بندولي سو پورې بدلته نه خزانه وشتي او هغه چې کم دریای نیل دی خطو لیکو ستا وو د موږ ضرورت دی کو الله په حکم چلیږي دا خپل رانی ټول پرې پیانو بدا چې کوم نه شیطانانو بدا کارونه کوي الله رب العالمین هغه عمر رضی الله عنه په خط باندې صرف پزما کې حکومت نو په بوې حکومتو هر څه چې کوم دینو حکومتو نو دا الله رب العالمین دغه خلقونه با دا دین کارلی او الله رب العالمین به د دې په وجه د دین په ټول دنیا کې عام کړي الله موږ هم دغه خلکو کې شریک او الله زموږ هم دغه خلکو سره دینو یعنی